د خیبر پښتونخوا په نورو برخو په شان د مردان تحصیل کاټلنګ کې د ریسکیو 1122 پرانسته شوې ده. د خیبر پښتونخوا نور برخو په شان تحصیل کاټلنګ کې هم د ریسکیو 1122 ځای سټیشن پرانسته او خوندوره دستوره شوې چې پکې د صوبایي اسمبلی رکن توپیلنجم کمشنر مردان ذاکر حسین آفریدي ډیپټي کمشنر ډاکټر عمران شیخ او نور سیاسي سماجی مشرانو په شمول ګڼ شمېر کې خلکو شرکت کړی دی. دستوري تر راتګ باندې کمشنر مردان ته د ریسکیو ځوانانو سلامي پیښ کړه او د خپل صلاحیتونو مظاهره هم وړاندې کړې. په دې موقع ریسکیو اهلکارانو د اور لګیدلو مخنیوي او سوځیدل خلک ریسکیو کول څه قسمه بد پیښې په وخت جوبل کسانو ته په موقع اولنی طبي امداد ورکول او بیا جوبل کسان په پوری توګه هسپتال ته رسولو مشکونه شامل وو. د ریسکیو اهلکارانو دغه مشکونه ام پی ای ته پیلنجم او د مردان ضلعي مشرانو دستوره کې شرکت کوونکو خلکو هم اوستایل. د ریسکیو 1122 مشر ناصر خان مشرق ټي وي ته د 1122 په حق له سو خبرې هم وکړې. تحصیل کاټلنګ ریسکیو 1122 سټیشن چې دی کې موږ سره یو فایر ویکل له دوه موږ سره امبولانسز دی یو ډیزاستر ویکل له ټول سټاف چې دی موږ سره 60 سټاف به دلته راوند د کلاک هغه بدلته ډیوټي کوي 24 اورز به اویلیبل وي. تحصیل کاټلنګ کې څه قسمه ایمرجنسي سچویشن کیږي نو ان شاء الله موږ به 7 منټ کې هغه ته ریسپانس کوو. دستوره کې ځای خلکو د ام پی ای ته پیلنجم کمشنر او ډیپټي کمشنر وړاندې د علاقې سو مسلې هم را مخې تکړې په کم چې مشرانو د ځنې مسلو په پوری توګه د حل کولو هدایت جاری کړل. د دستوري په اختتام باندې مشرانو خپل وینا کې وویل چې د ریسکیو 1122 ته د دروغو او غلط ټلیفون کولو نه د ډډه وکړي شي ځکه چې د څه قسمه بد پیښې خبر وروسته د ریسکیو اهلکارانو کوشش وي چې زر تر زره متاثره ځای ته ځان ورسوي او غلط ټلیفون لوجه نور پیښې را مخې ته کیدي شي. د کیمرا ټیم سره خالد اقبال مشرق ټي وي کاټلنګ.